أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. سورة طه 127 نمبر آیات. په دې 127 نمبر آیات کې دوه مضمونونه ذکر کیږي. یو دا ذکر کیږي چې د جهنم عذاب د هر هغه چا د پاره دی چې هغه په ګناهونو کې اسرفه د حد نه تجاوز کړي، او د حد تجاوز دا دې ته ویل کېږي چې د شریعت احکام هغه هغې نه منکر شي یا د سره د پوهې نه د هغې نه انکار وکړي. په ګناهونو کې د حد نه تجاوز په دې دویمه حصه کې په خپله ذکر ده چې ولم یؤمن بآیات ربه، چې د الله تعالی په آیاتونو باندې ایمان نه لري د حد نه تجاوز دی. او دویم د داسې خلکو دپاره د آخرت درون عذاب ذکر کېږي، دې ته تخفیف اخروي ویلی کېږي. حاصل دا شو چې یو دا حکم ذکر شو چې کم کسان د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي، که هغه ټولي که د هغې ځینې آیاتونه وي، خو هغه صراحتاً د انکار کوي که نه په هغې کې غلط تعویلات کوي. په دې ټولو طریقو باندې د هغوی دپاره د جهنم دردناک عذاب ورته میلاویږي، دا هر څوک چې الله تعالی وایي وکذلک همدغه شانته کې څنګه چې د مخکې د دغه ظالمانو حال تاسو واورېد چې قیامت په ورځ باندې بړانده راپاڅېږي، نو د دقې په شان دی نزدې موږ بدله ورکوو من هغه چا ته اسرف چې د حد نه تجاوز کړی. حد نه تجاوز څنګه وي؟ ولم یؤمن بآیات ربه، چې ایمان نه لري په آیاتونو د رب خپل باندې، ان د اسلام او د شریعت قطعي احکام هغې نه منکر نه مني. والعذاب الآخرة، وعذاب د آخرت اشد ډېر سخت دی، و ابقى او باقي پاتې کېدونکی دی. دا تخفیف اخروي شو، او دا خبره به واضح شو چې په دنیا کې به هم تاسو ډېر عذابونه لیدلي اورېدلي به مې تاریخونو کې به هم کتلي، د قبر عذابونه به تاسو اورېدلي، لیکن د دې ټولو په مقابل کې د جهنم عذاب ډېر سخت دی او باقي پاتې کېدلو والا دی. ځکه د دنیا عذابونه هم یو سلسله جاری یو وخت ختم شي، انتهای شته، لیکن د آخرت د عذاب انتها نشته چې څنګه جاری شو بس جاری وي، هغې دپاره ختمېده نه وي. او سخت هم ډېر دی ځکه چې د جهنم اور چې کوم دی د هغې باره کې به تاسو اورېدلي چې د دنیا د اور نه څو چونده سیوا دی زیات دی، او که د دنیا اور نافرماني وکړي نو الله تعالی به دغې اور ته واچي، سزا به ورله په دغې اور ورکړي. دا ښکاره واضح ثبوت دی چې د جهنم قیامت عذاب د جهنم عذاب ډېر انتهایي سخت دی د دنیاوي عذابونو نه. افلم یهدي لهم کم اهلکنا، نه دي واضح شوي د دوی دپاره کم اهلکنا چې موږ څومره هلاک کړي دي قبلهم د موجوده کافرانو نه مخکې من القرون پیړو لره یمشون، او د موجوده کافران ځي فی مساکینهم د هغې په کورونو باندې. دې ځای کې تخویف دنیاوي دی چې د اسلام او د شریعت مخالفت کولو سره په دنیا کې هم ډېر عذابونه راغلي دي او راځي. او دغه شانته کې زجر هم دی د موجوده کافرانو دپاره، خاص کر د دې مخاطبین مکې والا خلک. الله تعالی وایي افلم یهدي لهم، آیا نه د واضح شوي د دوی دپاره کم اهلکنا چې موږ څومره هلاک کړي دي قبلهم د دوی نه مخکې من القرون پیړو لره، چې دغه بیان په قرآن کې هم دی اورېدلی دی، نبي علیه السلام ورته هم کړی و. او یمشون فی مساکینهم، او دوی په خپله د هغوی په کورونو باندې هم ګرځي راګرځي، یعنی دوی شام ته یمن ته سفر ته بتلل تجارت دپاره، او په لاره کې په هغه علاقو باندې به تېرېدل چې د هغه غوړ نه علاقې د عذابونو په وجه باندې هلاک شوي دي، لکه د مدین حدود، د لوط علیه السلام علاقه، او دغه شانته کې نورې علاقې چې هغه وران کنډرونه او کورونه اوس هم موجود دي، هغه آثار موجود دي، او دغه ټولو کورونو باندې دوی ځي او دوی ښه پوهېږي چې دا کورونه د عذابونو په وجه باندې هلاک شوي دي، او دوی د خپل دور آسماني کتاب مسترد کړی دی، نه دی منلی، نو دا عذابونه پې ځکه راغلی ځکه ختم شوي دي. نو په خپله باندې هم د هغوی کنډرات ییني، کورونه کنډرات ییني، او د خپلې زمانې پیغمبر په ذریعه باندې د قرآن په ذریعه باندې ته هم واضح شوي ده، لیکن بیا هم د دوی سترګې پټې شوي دي، او د دې هر څه باوجود په خپلو ګناهونو باندې کلک دي. دا هم تخفیف دنیاوي شو چې د دې عمل په وجه باندې په دنیا کې عذاب راځي دغه خلکو باندې راغلی و چې د کومو کنډرات تاسو وسینئ،
او ردې سره سره زجر هم دی چې تاسو دومره بیوقوفان شوي عقل هم دومره ختم شوی دی چې په خپلو سترګو باندې دا کنډاره دي نه لیکن بیا هم تاسو کې څه شعور او عقل نه راولاړېږي بیا هم پې نه پوهېږئ چې د الله تعالی نافرماني څومره سنګین جرم دی نو په دې آیات کې دوه خبرې شوې یو تخویف دنیاوي شو د موجوده کافرانو دپاره او دویم زجر شو او رټل شو او د بیوقوفتیا باندې خبرداری ورکول شو چې په خپلو سترګو باندې کنډارات کېږي خبرېږي بیا هم بس باندې پوهېږي نه چې دا ولې الله تعالی وان فی ذلک یقینا بدیک دا کم قومونه چې هلاک شوي دي کم کنډارات دوی نه بدغه کی لآیات ډیری نخدی لأول النهى د فرد خوندانو د عقلونو چا چې عقل په دې باندې پوهېږي چې دا غونډه وطن ولې وران دی خیر دغه ګناهونو په وجه باندې چې خپل زمانه کې د خپل پیغمبر او د خپل شریعت مخالفت یې کړی دی او دوی هلاک شوي دي خانو چې دې زمانه کې سره د شریعت مخالفت کوي نو څه انجام به دغه انجام به چې کوم وړاندې تر شوی دی نو په دې خبره باندې عقلمن سړی پوهېږي لیکن عقل چې کوم دی دا په ګناهونو سره ضد په وجه باندې تکبر په وجه باندې د ډېرو ګناهونو ظلمونو په وجه باندې دا عقل کار پرې خرابېږي هسې یو شی بیا یې پوهېږي سړی نه لکه د پیراون حال ته وګوره موسی علیه السلام سره څنګه بحثونه کول دغه شان د نبی علیه السلام د زمانې لوی لوی متکبرینو ته وګوره څنګه خبرې به کولې په کمال هار باندې لاړه هلاک شو نو معلومیږي دا چې دغه روحاني مرضونه عقل خرابوي د خلکو عقل خراب کړی دی ولولا کلمة سبقت من ربک او کنه هغه خبره چې وړاندې شوې ده طرفه د ربستانه لکان نو بیا به د عذاب لزاما لازمي واجل مسمى او کنه هغه نیټه مقرره دې ځکه کې د یو سوال جواب ذکر کیږي سوال دا د کافرانو به د اعتراض کاو چې زمونږ د کفر او د زمونږ د اسلام مخالفت واقعي بدترین شی وي او د الله تعالی خوښ نه وي نو موږ د قرآن او د پیغمبر مخالفت کې ځان ستړی بیا په موږ باندې عذاب ورې نه راځي موږ ژوندي څنګه ګرځو موږ له الله تعالی بچي څنګه راکوي په مړه خېټه باندې ګرځو وسایل لرو سهولیات لرو شام ته یمن ته چې تجارت لپاره لاړ شو ډېرې پیسې ګټو او هغه پکې موږ ته میلاویږي نو که موږ د الله تعالی دشمنان د ګټې د کوم ځای کې نه راسته را روانې دي لا دومره اقتصاد څنګه مضبوط دی او دومره اولاد او دومره ملګري او انډیوالان د کوم ځای کې نه لرو او د دې په مقابل کې د نبی علیه السلام ملګري زموږ نه زیات غریبانان دي خپل کورونه یې پرېښودل لاړه مدینه کې اوسېږي په دې کورونو کې اوسېږي په دې علاقه کې اوسېږي نو ویل کافرانو به ویل چې دې نه واضح شوله چې موږ په هغه باندې یو زموږ دا کفر او دا شرک دا بد شی نه دی دا به دلیل ونیو کافرانو به د اسلام په مقابل کې ډېر دلایل او ډېرې بهانې به جوړولې یو بهانه پکې دا وه چې که موږ باطله باندې وې نو د زموږ به دومره اساسي به هم نه وی دومره مال دولت هم نه لرلی دومره علاقې وطنونه هم نه لرلی ځکه نبي علیه السلام موږ ته بد وی او په خپله باندې د مکه معظمه هم پاتې د لاړو نو دې ځکه کې د هغې دپاره جواب ذکر شو جواب دا دی ولولا کلمة سبقت من ربک او که نه وي هغه خبره چې وړاندې شوې د طرفه د رب ستانه کومه خبره وړاندې شوې ده وړاندې دا خبره شوې ده چې دې کافرانو ته مهلت میلاویږي فوري او پې عذاب نه راځي د ځینې حکمتونو په بنیاد باندې چې په هغه حکمتونو کې یو دا دی چې د دې روان نسل کې به ځینې خلک مسلمانېږي یو حکمت پکې دا دی او دویم حکمت دا دی د الله تعالی نظام داسې دی چې بچا باندې حجت تمام کړی نه وي پورې ملامت کړی نه وي هغه پورې پې عذاب نه راولي نو اوس دې سکینو کې د نبی علیه السلام پوره دعوت چې خلکو ته ورسېدو په دې به حجت تمام شي چې تمام معجزې ولیدلې حجت به تمام شي د هغې نه بعد د دې دپاره عذاب ورکول دا قطعي او یقیني شو بیا به راځي دا د الله تعالی نظام دی نو یو دا ده چې د نبي علیه السلام تمام اصول دلایل هغه ویني واوري یوه خبره به دا شي او دویمه دا ده چې دوی ته د ایمان راوړلو لپاره مهلت به ورکړی شي ځینې کسان به داسې چې هغه به د حالاتو په مناسبت باندې به ورو ورو به د دین باندې پوهېږي ایمان به راوړي کوم چې ضدي خلک نه دی دغه شان په اولاد کې به ځینې خلک مسلمانېږي الله تعالی په علم کې داسې وجه داسې به کېږي نو د دغې دپاره دوی ته الله تعالی مهلت ورکړی دی فلحال پې عذاب نه راولي نه خرابوي دغه شان ده کې واجل مسمى او که نه وي هغه نیټه مقرره کومه نیټه مقرره قیامت دپاره یوه نیټه مقرره ده په خپل ټیم باندې به قیامت راځي نو قیامت دپاره نیټه ده هغې وجه نه قیامت رانغې په خپل ټیم باندې مقرر دی مخکې کېږي نه او دغه شان ده کې د دوی ته عذاب نه ورکولو کې ځینې حکمتونو په بنیاد باندې عذاب الله تعالی وروسته کړی دی چې فوري به نه راځي نو عذاب ځکه فلحال رانغی او دا د دې خبرې دلیل نشته چې کافران په حق دي بلکې دا د نورو حکمتونو په وجه باندې عذاب وروسته شو نو الله تعالی ولولا کلمة که نه وي هغه خبره سبقت چې وړاندې شوې ده من ربک ستا رب طرف نه نو په دې سبقت کې کلمة سبقت من ربک کې
نو مفسرینو اگر چې اقوال شته دی مشهور قول دا دی چې د دوی عذاب الله تعالی داسې مقرر کړل چې قلاره به راځي زر به نه راځي. د دې نه علاوه پکې یو قول دا هم دی چې ان الرحمة سبقت على غضبي. الله تعالی په تقدیر الله محفوظ کې داسې لیکلي دی چې زما رحمت به زما په غضب باندې غالبي. نو ځکه دوی ګناهونه کوي خو هغه رحمت غالب دی، غضب وروسته دی. خو چې کله دوی حد پار کو بیا به غضب غالب شي، رحمت به مغلوب شي. نو بلحال چې کوم دی نو رحمت غالب دی، ځکه چې ګناهونه هغه پیمانې ته نه دي رسېدلي چې کوم د عذاب پیمانه ده. نو ممکن ده چې هغه قول صحیح شي او دا ټول اقوال یې ورته نږدې دي. نو که نه وي هغه خبره چې وړاندې شوې ده طرف د رمستانه لکان لزاما نو به د عذاب فلحال لازمي فلحال به راغلی وي و اجل مسمى او نیټه مقرره که نه وي چې قیامت نو عذاب به فلحال راغلی وي. دا دو وجه چې کومې دي عذاب ته فلحال رکاوټ دی، فلحال عذاب رانغی خو وروسته به راځي. خج عذاب په خپل ټیم باندې مقرر ټیم باندې به راځي او ځینې حکمتونو په بنیاد باندې ایثار دی. نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي فاصبر ته صبر کوه علی ما یقولون په خبرو باندې چې دوی وایي بتا چې څومره اعتراضونه کوي د خپل حقانیت لپاره څومره دلایل وایي د کافران، نو په هغې باندې صبر وکړه. د دې ځای نه راواخله د 135 پورې د 130 نه راواله د 135 پورې د نبی علیہ السلام لپاره مستقل تسلی ده او دشمن سره د مقابله کولو طریقه ده چې دشمن سره کله مقابله کې کم کم وسایل به استعماله او د کم اسبابونو په پیدا پورته کې نو د اسبابو د استعمال او ذکر دی پکې او دغه نه علاوه نبی علیہ السلام لپاره تسلی ده چې دغه اسباب ته کله په استعمال کې راولي الله تعالی تعالی فتح درکوي، دشمنان باندې مغلوب کیږي. اسیم نبی علیہ السلام الله تعالی پس ورته صبر کوو په مقابله د دشمنانو کې علامه یقولون په خبرو باندې چې دوی وایي وسبح او تسبیح بیانوه بحمد ربک سره د حمد ربستا. تسبیح او حمد کې مخکې موږ بحث کړی دا مضمون زی په زی باندې تیر شوی دی چې د الله تعالی نه مضموم صفات منفي کول دا تسبیحات دي. لکه د الله تعالی سره شریک نشته دی، الله تعالی لا خوب ناراضي مرګ ولا نشته دی، کمزوري ولا نشته دی، شریک ولا نشته دی، څوک مرستيال وسره په نظام چلولو کې نشته دی. اوس دا ټول هغه خبر دي چې نشته به کې راضي د تسبیحات دي. ان الله تعالی تسبیح هم بیانوي ځکه توحید لپاره تسبیح بنیادی شی دی. بحمد ربک سره د حمد دربست. حمد کمال صفات د الله تعالی بیانول د حمد وای چې ټول جهان الله تعالی پیدا کړی دی، موږ هم پیدا کړیو. آسماني کتاب ته الله نازل کړی دی، موږ له رزق الله تعالی راکړي، مرګ او ژوند موږ ته زموږ د الله تعالی په لاس کې دی. دا مثبت صفات بیانول د الله تعالی لپاره د حمد دی او دواړه لازمي څیزونه دي. نو دې ځکه کې دا حکم چې تسبیح بیانول سره د حمد دربست قبل طلوع الشمس مخکې د راختلو د انوار ده وقبل غروبها مخکې د پریوتلو ومن انا الليل فزني وختونو د شپې کې فسبح تسبیح بیانوا واطراف النهار په طرفونو د ورځ کې هم لعلك ترضى د لپاره چې هم ته خوشاله شي. د ځکه کې د حمد او د تسبیح ذکر دی او یو او د دې مخکې د صبر ذکر دی. نو حاصل دا شو چې د دشمنانو مقابله کې د هغوی په خبرو باندې په الزاماتو باندې او د هغوی په پراپیګنډو او دروغو دعوو باندې صبر کوه. د هغوی چې کوم کړاوونه نقصانونه تا ته رارسوي په دغه باندې په الحال صبر وکړه. څنګه صبر وکړه؟ یعنې خپل کار مه پرېږدوه او په الحال د انتقام سوچ مه کوه، ځکه چې کله انتقام ستا د وس نه بره شي او تر انتقام په جذبه کې پروت یې نو بیا د انسان باندې د ژوند تنګ شي ګران شي. نو د انتقام سوچ په الحال مه کوه او دغه کم مشکلات چې دوی را پیدا کوي کمی خبرې کوي نو خپل کار مه پرېږدوه، کار جاري ساته. نو یو خبره به دا چې په صبر کې دوه خبرې شریک شوي، خپل کار مه پرېږدوه او دویم کوم څه چې وایي نو هغه برداشت کوه او د انتقام سوچ پکې په الحال مه کوه. نو یو دا خبره شوله دا د صبر لاندې شوه. او دویمه دا ده چې د الله تعالی تسبیح او حمد جاري وساته، مستقل جاري وساته، بیا به دشمن ناکام کېږي، خامخا به ناکام کېږي. به د تسبیح او حمد کې چې کوم تشریح موږ وکړله په دې کې مسنون اذکار هم شامل دي چې کوم خلک کوي، عام طور خلک کوي. کلمه طیبه ذکر شو، د درېمې کلمې ذکر شو، درود شریف ویل شو، دغه شان د نوري خبرې شوې. څومره مسنون اذکار چې په کتابونو کې بحث مسلم کې یا د نور اذکار کم کارډونه چې په هغې کې کم دي نو وسبح بحمد ربک کې هغه هم شامل دي. او مفسرینو رایې دا ده چې په دې کې د پنځه وخته منځونه هم خود به خود شامل دي په دې وسبح بحمد ربک، ځکه چې موږ په خپل همدغه تسبیح د حمد بل شیخونه دي همدغه څیز دی. بیا د کوم وختونه چې ذکر شوي دي وختونو کې هم داسې اشارات موجود دي چې په دې کې منځونه داخل دي.
نو بده کې عام اذکار هم داخل شو او بده کې په وخت مز هم داخل دي. به تاسو دې وختونو ته وګورئ قبل طلوع الشمس مخکې د راختلو د انوار، نو مخکې د راختلو د انوار نه بده کې د سحر مز شامل دي او د شمس خبره به کوله چې د انوار راختلو نه مخکې چې کم دی نو مز پکاري. اصل کې چې کله صبح صادق راوخیږي سحر راختل یو صبح کاذب دی چې هغه صحیح سحر نه سره به خطا کیږي او صحیح نه، او بدویم چې کم دی نو صبح صادق دی چې دا رښتونی سحر دی. د دې حاصل دا دی چې د سحر راختلو نه مخکې چې کله سړی بار کینو د مشرق طرف ته ګوري، نور سر ته ګوري او د سر لا شروع شوی نه دی نو مخکې نو او اسمان شینی، نو په دې ټیم کې د مشرق طرف نه یو سپینه پټه شروع شي او کته روان شي. دا تقریبا د مغرب ته ورسیږي خو سړی وایي کې دا سهار دی رڼا رڼا غونډه کې چېرې خو دا سهار نه دی د صبح کاذب وایي. بیا دا ختمه شي ور دی نه بعد چې کم دی نو د مشرق طرف نه یو رڼا راخوره شي په تیزۍ باندې داسې لکه سره چې بیټري ووهي په تیزۍ باندې رڼا راښکاره شي او زر زر خورېږي. دا رڼا په تیزۍ باندې مغرب ته هم ورسېږي او دواړه سر ته خورېږي هم. دا ورنۍ رڼا نه خورېږي، دا په ځای باندې ولاړه دا دویمه خورېږي، دا خوره شي هر طرف ته خوره شي او دا شمال او جنوب ته په تیزۍ باندې لاړه شي خوره شي. دا سحر دی. اوس دغه ټیم نه د سحر مونځ جایز شو، د صبح صادق نه د مونځ ټیم شروع شو او دا د کم ټیمه پورې دی د نور راختلو پورې چې کم نور د راختلو ټیم دی په نقشو کې عام وي نو دغه ټیم پورې سحر مونځ ټیم دی. لیکن بده کې بهتره ټیم کم یو دی، خبره دې څنګه کې چې بهتره به کم یو دی د مونځ لپاره. جبرائیل سلام چې کوم نبی علیہ السلام ته خودري نو غبري طریقه باندې چې اول سر برکه به جبرائیل السلام راغی مونځ به ورته ورکو، بیا بلاړ بیا په دغه وخت چې کوم نه په بل ورځ باندې راغی په اخر سر کې به مونځ ورکو. نبی علیہ السلام ته ویل چې بس د اول سر او اخر سر دي دا مې ته خو د منځ ته خپل مری معلوم کو اندازه کا نو دا خو سراسر د منځ ټیم شه بده کې شک نشته، لیکن دغه کې بهتره کم یو دی. نو بده کې د حدیث مبارک معلومی کې نبی علیہ السلام فرمایي چې اسبروا بالفجر فانه اعظم للاجر. سحر مون تاسو دومره ورسته کې چې بده کې رڼا شروع شي اسبروا سپینواله پیدا شي او چې څومره بده کې رڼا زیاته نو دومره به اعظم للاجر اجر به سی وای. معلومه کې دا چې سحر مون تیار کې کول دا څغوره ک عمل نه دی، خدا د نارینه حکم دی. ګوره زنانو د لپاره په تیار کې کول بهتر دی او نارینه د لپاره چې کم دی نو پرانا کې کول دا بهتر دی چې رڼا شي تیار نه. بیا په دې معنی د علماء تحقیق دسي دي یا حسرة علی العباد کتاب کې شیخ ولی الله کبرغامی رحمه الله لیکلی دي چې دې باندې تکل عمل کې چې اصبر بالفجر فانه اعظم للاجر. په دې تکل عمل کې وي طریقې دا ده چې اول به دې ته وګورئ چې سحر قرات څومره وګد دي نو کم از کم د سحر قرات بوګدواله کې 40 آیاتونو ته رسول پکاري دي نه به کم نه 40 آیاتونه چې تکل په منځ کې وي 2 رکعات منځ کې وي نو دا به تقریبا ثانه څومره ټیم والی نو تقریبا 10 منټه اخلي خلاص منټه دغه منځ شو. اوس کې دې شي انسان کمزورې دی چې یو پیر سړی پر منځ باندې ودرې کې ختم شي باندې منځ کې سوچه خطا شي دوباره کبل متورفیق شي یا سړی بیا ودس شي نو بری طریقه باندې ته به دې کار وکړي چې د نور راختونه مخکې به 60 منټه مخکې به ودرېږي یو 10 منټه کې استعمال دی او 10 منټه دی احتیاط دی چې دا مزد نه خراب شي نو د نور راختونه مخکې چې د 60 منټه مخکې ودرېږي نو تا ډیر مناسب او بهتره ټیم دی. در طلوع الشمس تشریح ده چې د نور خطر نه مخکې خپل مزوک به چې کله د نور راختو ټیم راشي د نور راخیږي نو دین وروسته تقریبا 20 منټ مکروه ټیم دی او دغه د هغه مخلوقاتو ټیم دی چې کم نور ته عبادت کوي شمس پرست دي. نو شمس پرستو په ټیم کې چې کم دی نماز کول او بیا هر قسم منځونه چې کم د خو منه دي ناجایز دي بیا خو نشي کولی. وقبل غروبها او مخکې د پریوتلو د نور یو د نور د راختلو نه مخکې نه مونځ سحرنه مونځ شو او بیا د نور د پریوتلو نه مخکې نه مونځ کم دی نو بده کې ماسپخین او مازیګر شامل دي چې مازیګر مونځ هم د غروب الشمس نه مخکې دی او د ماسپخین مونځ هم د غروب الشمس نور پریوتلو نه وړاندې کیږي نو بده ټکی کې وقبل غروبها کې دوه منظور د اشاره شو چې ماسپخین او مازیګر. ومن انا الليل او بعضی وختونو د شپې کې وختونو د شپې چې کله نور پریوځي بس شپه شروع شي اگر کرنا به ولې نه معلوم میګرنا به همي لیکن نور پریوتو نه بعد شپې حدود شروع شو نو ماخام چې کله نور پریوځي نو مز چایش او نور پریوتو نه بعد د شپې حدود شروع دي نو بده کې یو ماخام شامل شو بیا موږ د مسوتان مز داخل دي او بیا د آیاتونو د عموم په وجه باندې چې تسبیح عامه مستم شامل ده اذکار تم شامل ده
امونځونه عام دي کې دا نفلي او کې دا فرضي نو بدی من انا الليل کې تهجد مز هم شامل نه چې بزنی حصہ کې تهجد مز ته پاسېګا اس تسبیحات پکې وایا لکه څنګه چې اذکار د احادیث نه معلومیږي چې کله سړی د خوب نه رايق شي نو درې کلمې ذکر به وکړي د دې ذکر پکې سب پر چې به چې کله ود شي نو دا خوب په اذکارو کې شماري به چې کله رايق شي بیا هم دغه شانت کوي او دې کې به کمال دی چې یو خدای سړی خوب نه تختی کله کله د شپې سره لکه ته رايق شي خوب یسته و تختی بیا اریانو چې سار کیږي به کله چې کله سړی یخیږي او دا درې کلمې ذکر کوي د پوري ول خوب بیا راځي دا اصلي نه پاتې خوب تختی نه او دا حدیثونه هم معلومیږي د نبی رسول الله عمل هم دغه شانت کې وشي مختلف اذکار به کې ثابت یو به کې دغه دي نو بدی من انا الليل کې دا ما خامس مسبوتان مون شامل دي او دغه شانت کې مسنون اذکار دغه شانت کې د شپې تهجد فسبح واطراف النهار من انا الليل او بعضی حصو د شپې کې فسبح تسبیح بیانو هغه مخکې خبره شو چې بدی اذکار او مز او تهجد او نوافل به شامل دي او اطراف النهار بطرفون او بدو طرفون د ورځې کې هم دو طرفونه د ورځې دو طرفونه یو اول سری بل اخر سری نو اول سری چې کوم دی نو د کې سحر شو او اخر سری چې کوم دی مازیګر شو اوس ګوره دا منځونه مخکې ذکر شو مخکې موږ ویل چې قبل غروبها کې مسبخین او مازیګر ذکر شو او قبل طلوع الشمس کې چې کوم دی نو سحر مز ذکر شوی دی د ذکر کې اطراف النهار نه بیا که سحرانه او مازیګرانه ته مراد شو نو دغه تکرار راغی یعنی یو مضمون په پیری ذکر شو نو بده کې اشاره ده دې خبرې ته چې سحر مز او د مازیګر مز انتهایی تاکیدی حکم دی او دغه وضاحتونه به د احادیث او معلومیږي چې د حدیثو کتابونو کې د مستقل بابونه دي چې د مازیګر مازه کې بارے کې د نبی رسول الله کم تاکیدات دي د سحر مازه بارے کې کم تاکیدات او د دې کم اهمیت نو غد دي او زیات اهمیت ته اشاره ده چې ګوره د سحر او د مازیګر مز در نبی کې پاتې نه چې سحر مز کې د خوب غلبای او د کارونو تصورات او د مازیګر مازه کې د کار سړیوال او سفر او سړیوال سره من غالب شي سوچونه فکرونه به غالب کیږي خو د دې باوجود چې دغه منځونه ستانه ګډوډ نشي او زیات تاکیدات ته اشاره شوه پکې دغه تشریح د معرب القرآن دا اگر چې ځینې مفسرین په دې کې سن نوري رایګانې هم ور کړې دي لیکن دا هغه د چې کوم اتفاقی او زیات راجح رایګانې تفسیر معرب القرآن ذکر کړی دي لعلک ترزادی د فارج ترازش څه مطلب چې کله بشریت دی عمل وکړو منځونه اذکار او دغه شان د اسلام مقابل چې کوم دشمنان دي د هغې په کړاوونو د صبر وکړو خپل کار دې پرې نه ښودو نو بس دا د خبرې دلیل دی چې ته ټول عمر خوشاله بیا تا ته الله تعالی هغه صدر کوي چې بس ته خفه کېږي نو په دنیا کې هم ډېر حدا پورې بدر زامندۍ دغه ژوند بدی کړهونه بلاري لیکن خفه بنئ په کړهونه کې اطمینان او سکون الله تعالی درکړي قبر کې به هم خوشاله وي لکه څنګه چې حدیثونه معلومیږي چې قبر بیا د جنت د باغچونو جوړیږي یا به جهنم د کندو نه کند جوړیږي دغه باغچه جوړه شي خوشاله وي او قیامت کې به هم ته خوشاله